نو نن سبا داسې یو دور دی چې حق مطالبې باندې ملاویږي نه بلکې حق به چې دی دا په زور باندې اخیستلی شي. عزتمندو څنګه چې دې قوم دلته د اتفاق اتحاد او د یووالي مظاهره وکړه او دلته راجمع شو، انشاءالله به دې اتفاق باندې به موږ دا حق حاصلو. او عزتمندو صرف دا یو حق زمونږ نه دی، دې نه علاوه دا زمونږ دا علاقه چې دا په دهشتګردۍ نه د دې ټول ایجنسۍ کې زیاته متاثره شوې ده. په دې علاقه کې سکولونه تباه شوي دي، جوماتونه وران شوي دي او دغه رنګې هسپتالونه خراب شوي دي او زمونږ هر یو ډپارټمنټ خراب شوی دی. عزتمندو خو د دې چې کم رایټي ده او کم حقوق دي هغه بالکل دې قوم ته نه دي میلاو شوي. عزتمندو اوس هماغسې دا سکولونه تباه پراته دي او زمونږ هسپتالونه دغسې وران دي، ډاکټران پکې نشته دی. عزتمندو دغه رنګې زمونږ دا اګریکلچر ډپارټمنټ دا ټول هم دغسې خراب پروت دی. عزتمندو څنګه چې دا حق موږ حاصل کو انشاءالله د دې نه بعد چې زمونږ نور حقونه وي د هغې دپاره به هم داسې په شریکه باندې جدوجهد او کوششونه کوو. عزتمندو دا خلکو دي حکمرانانو زمونږ نه مشران په دهشتګردۍ په نوم باندې واخیستل او زمونږ ټول مشران یې شهیدان کړه. د هغې غرض او مقصد دا و چې دغه مشران او دغه ملکانان دا قوم یوځای کوي او دا قوم په اتفاق او اتحاد باندې راولي او بیا به زمونږ نه دیو حقونه غواړي. عزتمندو دغه خلکو ته موږ دا پیغام در ورکوو چې انشاءالله کوم مشران چې تاسو زمونږ شهیدان کړي دي د هغوی بدله کې الله تبارک وتعالی موږ له نور د هغې نه ښه مشران راکړه او دې قوم او دې خلکو ته وخوستل چې انشاءالله دا مشران اوس هم ورک نه دي او دا موجود دي او څنګه چې هغه مشرانو دا قوم یوځای کړی و اتفاق باندې کړی و انشاءالله دا قوم هم دغسې په اتفاق او اتحاد باندې دا مشران هم ساتي. عزتمندو موږ دې انتظامي نه یو مطالبه کوو چې دا کومه علاقه چې دیو دا متنازع ګرځولې ده او په دغې نه دا زمونږ خلکو د درنې نه منع کړي د دیو نه موږ دا پوښتنه کوو چې دا علاقه د چا سره ده. که چېرې دغه علاقه د باجوړ سره نو د باجوړ پولیس به راځي او دا زمونږ خلک به دې ځای نه لرې کوي او که چېرې دا د مومندو سره نو د مومندو ډي سي او ډي پي او به راپاڅېږي او هغه به موږ د دې ساګي د لارې او د دې ځای نه موږ لرې کوي او د درنې نه به منع کوي. نو عزتمندو زمونږ پولیس زمونږ ډپارټمنټ زمونږ ډي پي او زمونږ ډي سي صاحب هغه راځي او موږ د دې درنې نه منع کوي. نو معلومیږي دا چې دا ځای زمونږ دی، دغه حق زمونږ دی. نو بیا پکار دا دی چې دلته د خپل یو پاټک هم جوړ کړي، بیا دغلته خپل خاصدار هم ودرئ. یو طرف د خو د باجوړ په مقابله کې د هغه انتظامي په مقابله کې خپل څلور خاصدار نشي ودرولی او بل طرف ته دا ټول قوم د دغه ځای نه منع کوي او د درنې نه منع کوي. نو دا د منافقت د دې خبرې معلومیږي. عزتمندو دا خو علاقه یو بفر زون غوندې ده، یعنې داسې علاقه ده چې حکومت وایي چې نه باجوړ سره ده او نه مومندو سره ده. نو په دې کې خو د یو علاقې د یو ډي سي عمل درآمد به نه کېږي ځکه د مومندو والا وایي چې دا خو زمونږ نه ده او دغه رنګې د باجوړ والا هغه دې ځای ته خپل مامدګر ته خپل خلک نه رارسوي. نو عزتمندو زمونږ انتظامیه انتهایي ډېره کمزورې ده. موږ د هغې مذمت کوو او د حکومت نه دا مطالبه کوو چې فوري طور باندې زمونږ دا کم حقوق چې دي دا معلوم کړي. عزتمندو د دې مسئلې حل کېدل ډېر انتهایي اسان دي. زمونږ د دې مومند ایجنسۍ ایجوکیشن ډپارټمنټ شته، هغوی سره خپله نقشه شته دی. دغه رنګې دلته هیلث ډپارټمنټ شته، د هغوی سره خپله نقشه شته دی. دلته د ډي سي انتظامیه شته دی، د هغوی سره خپله نقشه شته دی. دلته پاک فوج او دغه رنګې د پولیس ډي پي او انتظامیه شته، د هغوی سره خپله نقشې موجودې دي، د باجوړ څخه خپلې موجودې دي. دواړه د دې میدان ته کېدي چې دغه د چا په نقشه کې دا علاقه راځي. عزتمندو څومره نقشې چې دي، که هغه د هیلث وي، که هغه د ایجوکیشن وي، که هغه د فارسټ ډویژن وي، د هغوی ټولو نقشې
کې دا دغه علاقه چې دا زمونږ ده نو دې وجې نه زمونږ دا یو حق مطالبه ده. عزتمندو زمونږ داسې یو سړي سره مقابله ده چې دغه سړی د خپل طاقت په زور باندې خپل دوه قومونه یو بل سره مخامخ کړي دي. عزتمندو دغه داسې یو خاندان سره تعلق لري چې هغې ته اسټبلیشمنټ فیملیز وایي. دا سیاسي خاندان نه دی، دا داسې یو خاندان دی چې دا په دې ملک کې کم یو حکومت راځي او ادارو ته د کم یو حکومت جوړولو ضرورت وي نو دا خاندان په هغې کې انوال کړي او دا ورشي د هغوی سره شامل شي. دې هېڅ قسمه د سیاست سره تعلق نشته. او عزتمندو ستاسو معلوماتو کې به یو اضافه هم وکړم، دا بسم الله خان د دې یو میاشت مخکې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یو جرګه راغوښتې وه د ټولو قبایلو او د هر قبایلو په هغې کې مشران هم موجود وو، پارلمنټیرین هم موجود وو او په هغې کې به هر یو کس راپاڅېدلو او هغوی به د خپل علاقې د چې کومه پسماندګي وه هغه به یې ذکر کوله او دغه رنګې د هغې سره سره چې کومه علاقه کې به کوم نقصانات شوي وو د هغې بیان به یې کولو. نو ټولو جنسو والا بیان نونه وکړه، خطابونه یې وکړه، خو چې کله د دې باجوړ د بسم الله خان نمبر رالی نو د لیوني غوندې دا راپاڅېدو او هېڅ یې ونه ویل او ډایرکټ یې ویل چې دا محمدګټ دا زما ده او دا ځمکه زما ده او په دې باندې دا خلک چې دی پیسې دغه کوي دعوې کوي. عزتمندو په دې وخت کې نو موږ دغه د ناوګۍ قوم ته د باجوړ قوم ته د هغوی ته هم دا اپیل کوو که چېرې دا ستاسو نماینده وي، که چېرې دا ستاسو د حقوقو علمبردار وي نو د وزیر اعلی او دغه رنګې فکس کمیټۍ او د ګورنر په مخ کې به ستاسو یو څو مطالبې او حقونه دې قوم ته وزیر اعلی ته پیش کړی وی، خو داسې خالص د خپل جایداد او د خپل چې کوم پراپرټي وه د هغې خیال ورسو. عزتمندو دا سړی ډېر دا صرف زمونږ لار اوس نه ده نیولې، تاسو ته ټوله معلومه ده چې کله دا د ساګي دا لاره جوړېدله دا سړک جوړېدلو هم دې خانې مخالفت کړی دی خو دې ساګي قوم په زور باندې دغه سړک بولی دی. او بیا چې کله د بجلۍ مخه راله او د بجلۍ لیڼې بوتللو بیا هم دا خان راپاڅېدلو او دا خلکو نه هغه بجلي د ساګي د لارې نه ورنه کړل او دا باندې وکړله چې دا به بیا ناوګۍ ته لوډ شیډینګ کېږي او په دې بله لاره باندې چې دی بجلي بوتلله. عزتمندو دا زمونږ دغه یو سړی دا زمونږ مخالف دی او دغه زمونږ دا ټول ادارې دا ټول دغه خپل تعلقات استعمالوي او دا دواړه قومونه یې جنګولي او دغه خان ته موږ دا مطالبه کوو چې عزتمنده اوس چې ستا کوم حیثیت دی دا د دې خلکو په وجه باندې دی او که چېرې خدای مکړه دا خلک ستا په وجه باندې یو ځای وجنګېدل او معمولي غوندې نقصان هم وشو د دې ټول ذمه دار به شوکت الله بسم الله خانتی. عزتمندو نو ستاسو ته موږ بیا یو ځل خراج تحسین پیش کوو انشاءالله چې څنګه د دې حقونو لپاره تاسو راجمع شوي یاستئ او خپل قومي او خپل هر قسمه تعصبات هم ختم کړي. مساوات شینوارې قندارې ګربز دا ټول یو شوی دی او دغه رنګې ټول مومن ورسره یو ځای شوی دغه رنګې انشاءالله د دې علاقې زموږ د دې مومن قوم د دې صافي قوم چې نور چې څومره حقونه دي د هغې دپاره به موږ یو ځای کېږو او په زور به د انشاءالله د هغوی نه دا اخلو او زموږ دغه رنګې مطالبې نور هم زیاتې دي د ټول نه زیاته دا مسله ده خو د هغې نه بعد یو بل مشکلات موږ ته د نادرا په شکل کې دي او د نادرا په شکل کې چې دی دلته به خپله خلک جنګېږي یو وایي دغه ځای کې دې جوړ شي بل وایي هغه ځای کې دې جوړ شي نو موږ به انشاءالله د دې ایم ایل اے او ایم پی او سنیټر صاحب نه دا مطالبه کوو چې زموږ په دې حق باندې تاسو نور مه جنګېږئ په شریکه باندې یو ځای متعین کړئ چې هلته زموږ نه نادرا جوړه شي او دا خلک د غلانۍ ته د تګ نه بچ شي. عزتمندو کله دا د تقریبا د څو میاشتو نه دا مسله مخکې وروسته کېږي انتظامي ته چې وی یاره دا پلانکې وایي چې دلته دې جوړ شي پلانکې وایي چې دلته دې جوړه شي. عزتمندو زموږ به د دغه ایم ایل اے او ایم پي ایس صاحب نه دا مطالبه وي چې هغوی دې زموږ دا نادرا باندې متفق شي او یو ځای دې متعین کړي چې هلته موږ نادرا جوړه کړو او زموږ د قوم مشکلاتو نه او دغه رنګ د هغې نه بچ شي او په آرام سره په خپل علاقه کې شناختیکادونه جوړوي. الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته دغه رنګ اتفاق او اتحاد را نصیب کړي او خپل حقونو دغه رنګ د هغې په زور اخیستلو توفیق دې راکړي.